أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو مېلمنو ته ګډونوالو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خان شهید چې خپل نام خان صمد خان اچکزی د جنوبي پښتونخوا بلکې د ټولو پښتنو یو ستر سالار په داسې وخت کې زیږون وشو د ده چې پښتونخوا وطن د پیرنګي لاندې ژوند کوه. پیرنګی په دې خاوره کښې یو کابل او یو جابر و او دا جابر او کابل په پښتنو او دلته چې څومره انسانان دي په دې ظلم کوو. په پښتونخوا وطن کښې د ګریټ ګیم په نامه باندې د روسانو او د پیرنګیانو په منځ کې یو کړکېچ روان و. پیرنګیانو ته یره وه چې روسان د دوی نه هندوستان نه ونڅي، ځکه دوی د افغانانو په خاوره باندې پیشقدمي وکړله او دوی ته یوه مورچه سازه کړه. په داسې وختونو کې بلها پښتنو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي او د پښتون افغان وطن ننګ او پت یې قایم ساتلو. په دې لویو اتلانو کې د خان شهید نام یو لوی کردار دی. خان شهید خپل خلک منظم کول او د دې خاورې نه د پیرنګي د شړلو دپاره یې د مبارزه کوله، د یو سوله ییزه مبارزه کوله. د پښتنو ته د سیاست لار ورښودله، د پښتنو ته د حق د غوښتلو لار ورښودله. په دې دور کې باچا خان او خان شهید په لرو بر پښتون افغان وطن کې د پیرنګي خلاف هم مزاحمت کوه او هم یې خپل خلک راټولول او د خپلو خلکو یې اتفاق جوړوه. ملګرو، خان شهید د خپل ژوند نیمه حصه په جیلونو کې تېره کړې وی چې کله هم پیرنګیانو ظلم جبر کوه هم چې چا به مزاحمت کوه دوی هغه نیول. په دې نورو کامونو کې هم ځان ته خلک لیډران وایي خو هغې هېڅ مزاحمت نه دی کړی. مزاحمت دلته بلوچو، پښتنو، سندیانو دغې ډېر په پراخه توګه وهم کو. په دې کې دا لوی لوی نامونه تر اوسه پورې هم لاسون لري. د دوی ژوند زموږ دپاره د جدوجهد د مزاحمت لار ښایي. خان شهید او باچا خان سټډي کول، مطالعه کول نوې کول ته، نوې دور ته ډېر زیات اهمیت لري. دوی چې تر څو خپله خاوره، خپل تاریخ او خپل اتلان نوې پېژندلي، دوی به خپله لاره هم بیا خطا کی، دوی به نه وپېژندي خپله لاره. موږ د خپلې خاورې مفادات هلته پاللی شو چې کله دا مفادات پېژنو. څوک چې د خپلې خاورې تاریخ پېژني هغه د خپلې خاورې مفادات پېژني. ملګرو، خان شهید یوازې مبارزه نه کوله بلکې دا یو لیکوال هم و. خپل ژوند یې او د دغې وطن څومره مسایل دي دا یې په خپل لیک کې راوړل او تر اوسه پورې نسلونه د ده د لیک نه استفاده حاصلوي. نن په پښتونخوا وطن کې که دوې کامپالې پارټۍ وجود لري، همدا د خان شهید او باچا خان محنتونه دي، د دوی خوارۍ دي چې دې خاوره ته یې تنظیم ورکړ. ملګرو، غیر منظمه خلک که ګټه هم وکړي، که فایده هم وکړي، که فتح هم حاصله کړي، هغه بیرته د فتح په حاصلات باندې د یو بل سره جګړې کوي، د یو بل ورانول شروع کړي. منظم قوتونه
په شکست کې هم فتح ته لارې باسي. خان شهید خپل کام منظم کوه او د دې دپاره یې خوارۍ کولې. نن هم چې کله هم په پښتونخوا وطن کې د جبر او ظلم خلاف غږ پورته شو، نو د باچا خان او د خان شهید د تحریک ملګرو تر ټولو اول ملګرتیا د دوی وکړه. دا د هغه روزنه وه چې د ظلم جبر خلاف د دوی شوې وه. ملګرو، خان شهید هم سیاست، هم مزاحمت او هم یو لیکوال په خپله خاوره کې یو نور هم څه داسې دوی هم د پیرنګي په دور کې او هم د پاکستان په دور کې جیلونه خوړل او تر مرګه ورځې پوره د دوی مزاحمت د خپلې خاورې په منظم کولو کې خپل پښتونخوا بچیانو ته د سیاست پوهه ورکولو کې تیر شو. نن موږ هم په هغه لار روان یو، موږ هم هغه لار خپله کړې ده. دلته چې څومره هم کامپال او وطنپال خلک دي، هغه لار خپله کړې ده چې خپل کام را منظم کړي. نن 6 دسمبر دی. نن دلته د خان شهید یو سوري زما جلسه په ذهن کې ده، نو ځکه زما 2 دسمبر دی. نن د خان شهید برسي چې هم موږ شمولیت وکړو، بانارس باچا خان چوک باندې هم ودرېدلو. دا د دوی روحونو ته زموږ له اړخه سلامونه دي. دا د دوی روح ته د دوی په دې خاوره جدوجهد، مبارزه او قربانۍ ته سلامونه دي. موږ راتلونکی نسل او دا اوس نسل کله هم خپل اتلان نشو هېرولی. دا د دې خاورې ګټونکی خلک دی. دغو خپله خاوره ګټله، خپل کام یې ګټلو. د پیرنګي په دور کې چې څوک خرڅ شول، هغو ته ډېر مراعتونه میلاو شول. خان شهید او باچا خان جیلونه خوړل. ولې نه خرڅېدل؟ خپله خاوره یې نه خرڅوله، خپل وطن یې نه خرڅوه، خپله ژبه یې نه خرڅوله. دوی د خپلې ژبې او د خپل کلتور خدمات هم وکړل. په خپله خاوره خپل منځي شخړې لرې کولو دپاره هم د دوی یو لوی کردار دی. په خپل منځ کې د قبایلیت په نامه او په نورو نامونو باندې د خلکو یو بل سره جګړې ختمول، دا زموږ د مشرانو کردار دی. یعنې پیرنګي تر ټولو زیات کوشش دا کولو چې پښتانه تقسیم شي. هم په دې وختونو کې زموږ مشران، زموږ اتلان، باچا خان او خان شهید دا هڅې او کوششونه کول چې دوی راټول کړي. خلکو تقسیمول، دوی راټولول، همدا د پښتنو د خلاصون لاره وه. زه نن هم پښتنو ته دا وایم چې ستاسو ډېر زیاتې ستونزې دي، ډېر زیات بد اخلاقه خلک په تاسو مسلط دی، ډېر بد کرداره خلک په تاسو مسلط دی، ډېر هغه د انسانیت نه پېژندونکي خلک په تاسو مسلط دی. هم تاسو که د خلاصون لاره غواړئ، هماغه زموږ د اتلانو لار، هماغه د خان شهید لار، د اتفاق لار خپله کوي. خان شهید، خان شهید، سالار ستر شهید، خان شهید، خان شهید. پښتنو ډېرې ستونزې دي، ډېر مسایل یې دي. نن یې حل کول غواړي، نن دې اتفاق وکړي. نن یې نه حل کول غواړي، سبا یې حل کول غواړي، سبا ته اتفاق وکړئ. کله یې هم نه حل کول غواړئ، کله هم اتفاق مه کوئ. خو دا به تر ټولو غټه بېننګي وي چې موږ نور خو هېڅ نشول کولی، هغه اتفاق مو هم نشو جوړولی. په دې خو نه پیسې لګي، نه قیمت لګي، نه بل څه شی لګېږي. پاتې شوله د مزاحمت لار. هسې هم په ژوند کې مشکلات خو وي، پرېږدئ چې د وطن په سر یې واخلو لکه زموږ اتلانو چې اخیستې وي. هسې خو هم په ژوند کې سړي باندې غم او خوشحالي راځي. راشئ چې د وطن غم او خوشحالي خپل غم او خوشحالي جوړ کړو. هسې هم په دې وطن کې د خلکو ژوند بربادي ته روان دی. راشئ چې هغه بربادي په آبادي بدله کړو. هېڅوک زموږ وطن نشي جوړولی، موږ به خپل جوړوو. څومره ټپې یې ولګولې زموږ په اتلانو باندې، څومره غدارې فتوې ولګېدلې. نن هغه ټولو ته ولسونه سلامونه پیش کوي. دوی یعنې پیرنګۍ او د پیرنګي نوکران
دا دروغجن ثابت شول خان شهید رښتونی ثابت شو بادشاه خان رښتونی ثابت شو او انشاءالله نن هم فتوی نن هم د غدارې ټپې څوک لګوي خیر اوس ډېر وخت نه دی اوس خو دوی په دې اوس دور کې دا دروغجن ثابت شوي دي او آینده به هم ثابتېږي چونکې دغه نن غونډه د خان شهید د تلین او د ده د یاد په خاطر دی زه ځکه خپلې ټولې خبرې د ده د یاد په سرکل شي په یو راغونډومه نو ډېر لوی عقیدت پیش کوو د ټول تحریک د طرفه هغه تحریک زموږ د اتلانو روزلی خلک په ګڼ شمېر پکې موجود دی د هغې تحریک له اړخه خان شهید ته په دې دین باندې لوی عقیدت پیش کوو د ده ژوند ته د ده مزاحمت ته د ده خدمات ته د ده شهادت ته لوی سلام خدای مو آباد لره یو سلام ټول ده ته پیش کوي مننه دا د سکورټي ملګري ټیکسي لاس سره ورکړي ملګرو د سټیج مخ ته لاس سره ورکړي کښېنئ سګرټي وینا پاکه ده څه پاکه ده ټول ملګري خپل ځای قرار کړي دا د پښتنو ځوانانو